أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. انتهائی قابل قدر علماء کرامو او زمانگ دا دی درشخیلو درنو پختنو مسلمانان رونو ما نمخ کی تاسو دیر خیستا و خوندوری خبری واوری دی دا کافی وقت نتاسو دا قرآن و دا سنت خبرو اوریدو تا دا اللہ بدی کور کی ناسی منگ سر دا دی خبر احساس تے چی تاسو ستڑی شیب هم یی او خپل دنیاوی کارونا وڑان دی و رست کرد دی تاسو دا غیر سوچ و فکر هم لرئی. عزتمند مسلمانانو زمانگ استاسو دا کیناستل دی وقت کی شاید چه زمانگ استاسو دا گناہونو کفارو گرزی او دا لگ ساعتی دیزے کی کیناستل دا زمانگ استاسو دا پارا دا رب دا رضا سبب گرزی. یو خو مسلمانانو چکم زی کے ناز شنو دا زی دا امن دے دا زی دا سکونو دا اطمینانو دا خوشحالی زی دے زکر دیتا دا اللہ جل جلالہ کور وی دا دنیا پا مخ باندے چا سمر آبادی دی او کورون دی پا دے ٹولو آبادو کی او کورون کی اللہ جل جلالہ تا جماعتنا انتہائی خوختی منگو تاسولا اللہ پا دے وقت کی توفیق راکو او رب العزت منگو تاسو خپل کور کی نولو آغا زیکی دا کے ناستو توفیق راکو چاگا اللہ تا دا دیزمک پا مخ باندے چے سمر آبادی دی داغینا اللہ تا زیاد محبوب آبادی جماعت تے دا زمانگو استاسو سر دا رب لوی احسان دے دے وقت چه منگو تاسو دا رب دے کور کے ناز شو دا دلیل دے خبری دے چه تاسو رب العزت تا انتہائی خوخ و محبوب مخلوقی ہے دے کلی کی او محلہ کی پا دے ٹولو انسانانو کی رب العزت تاسو چون کرے او جماعت تے راوستی پل کور کی کینولی دا دلیل دا دے خبر دے چه دا رب تاسو سرمین دا او دا رب تاسو خوخی ہے لکہ منگو تاسو اکثر وایو دا سی چیرا دا چا سرمین یا محبتی من غواړو چې هغه سړی منګ خپل دیرې او بیٹک ته راولو هغه سره لږ شانتي کېناستل د هغه سره لږ شانتي خوراک او څښاک منګ او تاسو ته
ډیر محبوب کاریږي. کله چې رب العزت منګ او تاسو د کورونو نه خپل کور ته راوستو او بیا به د خپل کور کې کینولو، دا دلیل دی چې رب ته منګ او تاسو انتهایی محبوب او خوښ. دا زمونږ او ستاسو سعادت دی. دویم مسلمانانو چې منګ او تاسو الله په کم مجلس کې کینولو، دا مجلس د قرآن مجید مجلس ته، د قرآن د اختتام مجلس ته. د دې مجلس په شانته مجلس او د دې اجتماع په شانته اجتماع چې الله ته دا کې ناستل زمونږ او ستاسو څومره خوښ دي. داسې که ټولې دنیا کې اجتماعات کیږي او پروګرامونه کیږي، لیکن چې څنګه د دې په شانته نه، نو هغه مجلسونو کې خیر نشته. رب العزت فرمایي لا خیر فی کثیر من نجوا. دنیا کې ډېرې غونډې کیږي او ډېر اجتماعات کیږي، پروګرامونه کیږي، خلق پاغې کې مالی او جانی قربانی پیش کړي، لیکن د خیر غونډه او د برکت غونډه او د الله د رضا غونډه هغه ده چې د راتلل زمونږ او ستاسو د الله جل جلاله د رضا د پاره دی او خورېدل بیا د الله د رضا د پاره دی. زمونږ او ستاسو په دې راغونډېدو کې زمونږ او ستاسو دنیاوي لالچ نشته، تمه نشته. مقصد د هر مسلمان چې دې ځای کې ناست دی، وخت ورکو د رب رضا ده، د قرآن سره مینه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي وای د قیامت په ورځ باندې یو ورځ روانه د قیامت ورته وي مسلمانانو زمونږ او ستاسو د ټول انسانیت حشر بکیږي. هغه ورځ باندې به سورې نه او پیزار به نه، جامې به نه، س آبادی او سورې به نه، خالص میدان به یو، نور به یو، لغړ توغړ به یو، اولګه به یې، تنده به یې، ستوماني به یې، ستړیوالی به یې. په دغه ورځ باندې به انسان خوراک ته محتاج وي او څښاک ته به محتاج وي، سوري ته به محتاج وي، میلاویږي به نه. لیکن یو سوری به وي چې هغه سوری د عرش معلی سوری دی، او د دغه سوري د لاندې به اووه قسمه خلک وي. یو قسم دغه اووه قسمو خلکونه هغه خلک دي چې د هغې راغونډېدل د الله په کور کې د الله د رضا دپاره او د هغې خورېدل د الله د کور نه د الله د رضا دپاره. دا ستاسو دې ځای کې دا ناسته، ستاسو دا راغونډېدل، دې کې هېڅ یو لالچ او تمه د بل څیز نشته. هر یو انسان چې راغلی دی په دې نیت راغلی دی چې ما ته ثواب رب راکړي، زما ګناهونه معاف کړي او دا ناسته زما د ګناهونو سبب وګرځي، معافوي. بهترینه غونډه ده، معرض کو زی بهترین دی، دا غونډه بهترین ده. او د دې غونډې یو بل خصوصیت، کله چې د قرآن مجید د ختم غونډې یا د افتتاح غونډې، د دغه ختم او افتتاح د غونډې په آخر کې چې دعا کیږي، د دې راغلو مسلمانانو الله ضرور دنیاوی دعا قبلی. دا غونډه دا زما استاد دعا د قبلېدو ذریعه او سبب دی. دا بهترینه غونډه ده. او بیا ستاسو لږه شانتي مینه د قرآن سره وکړه،
ځکه دا تاسو چې ناسئ دا د قرآن مینې کې نولي یئ چې دې ځای کې حاجي صاحب او د هغه ملګرو د درس ملګرو د الله کتاب اختتام ته ورسو تفسیر سره تاسو ورسره هم لږ شانتي مینه وکړه څومره مینه چې حاجي صاحب کړې او څومره مینه چې د قرآن طلباو شرکاو کړې وه اخو ډیره زیاته ده لیکن تاسو چې لږه مینه وکړه نو ستاسو څومره اجر او ثواب دی حاجي صاحب چې د قرآن سره مینه کړې ده نو د اسمان او د ځمکې چې څومره مخلوقات دي د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي کمو کسانو چې قرآن تفسیر سره په زده کړې سره اختتام ته ورسو د ځمکې په مخ باندې د هغې نه بهترین مخلوق نشته اور د قرآن به د ختم باندې الله هر یو لا 10,000,000 نیکۍ په عملنامه کې ولیکلې هر یو ملګري لره چې هغې قرآن د اول نه شروع کړی او سر ته یې ورسو 10,000,000 نیکۍ د هر طالب العلم په عملنامه کې الله جل جلاله لیکلې او دا 10,000,000 د والدینو په عملنامه کې مفتک الذی الله لیکلې خدا تاسو چې ناست شئ دا لږه مینه مو د قرآن سره وکړه د الله نبی فرمایي کله چې څه خلک یو کور د الله په کورونو کې یو کور ته راجمع شي چې په هغې کې د قرآن درس اختتام ته رسېدلی افتتاح کیږي د قرآن تعلیم او تعلم دی پکې الله جل جلاله د دغه مسلمانانو نومونه د عرش معلی نه براخلي دا تاسو چې څومره ملګري دلته ناست یئ او تاسو د قرآن سره لږه مینه وکړه ستاسو به دې لږه مینه باندې رب دومره خوشحاله دی چې ته د ځمکې په مخ باندې ناست لیکن د عرش معلی نه بره رب العزت د فرشتو په مجلس کې ستاسو نومونه اخلي ای زما فرشتو تاسو وی انسان مه پیدا کوه فساد به کوي وګوره درشخیلې پلانی جومات کې پلانې د پلانی زوی د پلانی په خوا کې زما د کتاب د ختم په خوشحالۍ کې ناست دی دا څومره د اعزاز خبره ده څومره بهترینه خبره ده تاسو د قرآن سره لږه مینه وکړه تاسو د قرآن سره لږ محبت وکړو به دې لږ محبت رب دومره خوشحاله دی چې ستا نوم اخلي د عرش معلی نه بره او چې کومو ملګرو په کلونو باندې قرآن زده کوو چا ښودو چا زده کوو د هغې به څومره مقام د الله فضل بارکي چې ما او تا ورسره یو لږه نیمه ګنټه 2 ګنټې مینه وکړه رب دومره خوشحاله دی چې زما او ستا نوم د عرش معلی نه براخلي چې چا ورله وخت ورکړی دی او ښودلی دی او زده کړی دی د هغې به څومره مقامي قرآن انتهایی عزتمن کتاب دی او چې څوک ورته نږدې کیږي عزتمن کوي عزتمندو مسلمانانو کم خلق چې د قرآن په مینه کې لږ وخت ورکو او دلته کېناسته د دې مجلس په اختتام باندې الله فرشته رالیږي دې فرشتې سره د دې مسلمانانو لسی دروازه کې اعلان کوي اے راغلو مسلمانانو د قرآن سره مینه کوونکو مسلمانانو تاسو وبخلی شوئ ستاسو د بخنې اعلان کوي او بیا فرمایي ستاسو واړه ګناهونه چې د الله جل جلاله په حق کې دي هغه په نیکو باندې بدل شو دا د قرآن سره چې څوک مینه کوي قرآن سره چې څوک محبت کوي
الله جل جلاله داغیو د بخنې اعلان کوي او داغیو نه چې واړه ګناهونه څومره شوي الله یې په نیکو باندې بدلوي. معرض کو بیانونه مخکې شوي دي او عرض مې دا کو چې کم وخت تاسو ورکو چېرته دا ونه وایي چېره مولیان راغلي دي یو خیږي او بل کوزیږي او ستړي کړو دا ډېر قیمتي کېناستل دي ستاسو. الله چې تاسو له به دې څه درکوي رب چې به دې څومره ستاسو نه راضي کېږي داسې په بل عمل باندې نه راضي کي. قرآن الله ته ډېر محبوب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو سړی په ګوټ کې ناست دی ذکر او اذکار کې مشغول دی ادعیه معصوره وي بل طرف ته یو مسلمان ناست دی دعا غواړي لاس یې پورته کړ دي د رب نه ربه دا شی راکړي دا راکړي دا راکړي رب په غوښتو باندې ډېر خوشحالېږي چې څومره د رب نه غواړو رب خوشحالېږي. او بل مسلمان لګیا دی قرآن وی یا قرآن زده کوي یا قرآن ته یې غوږ ایښودی دی. حدیث قدسی دی رب العزت فرمایي هغه مسلمان چې قرآن ښیي یا قرآن زده کوي یا قرآن ته یې غوږ ایښودی دی دله به د دې دواړو نه زیات ورکومه. یو ادعیه معصوره ګوټ کې ناست دی اوراد وی بل طرف ته یو کس ناست دی د رب ته لاسونه پورته کړي دي او اخلاص سره دعا غواړي. او دریم کس قرآن کې مشغول دی یا د قرآن تلاوت کوي یا د قرآن معنی زده کوي او یا ښیي او یا ورته غوږ ایښودی دی. دا الله وعده د مسلمانانو چې ډېر انسان له به د دې دواړو نه بهترین ورکو. قرآن بهترین کتاب دی او په موږ او تاسو باندې حق دی. د قرآن 15 حقوق دي. د قرآن الفاظ ویل یو مسلمان وی چې ما د قرآن الفاظ نه دی ویل نو رب العزت به قیامت کې رانیسي. د قرآن معنی زده کول دا په موږ او تاسو فرض دي. الفاظ د قرآن به هر بالغ نارینه زنانه زده کوي. د قرآن معنی به زده کوي ځکه قرآن نوم د لفظ او د معنا دواړو دی. یوازې دا نه ده چې موږ او تاسو صرف الفاظ وایو نه د قرآن لفظ او معنا به دواړه زده کوو. قرآن باندې به تفصیلی ایمان راوړو چې قرآن کې څومره احکامات دي او موږ ته حکم دی دا به منو په دا به په خپل عمل کې راولو. او څلورم حق د قرآن مجید په قرآن باندې عمل کول. موږ او تاسو قرآن زده کو قرآن کې چې څومره احکام دي دې باندې به عمل کو. او پنځم حق د قرآن مجید بل ته ښودل دي چې موږ او تاسو بیا بل ته وښایو. قرآن عظیم دا ډېر لوی شان والا کتاب دی. ستاسو دا جمعات دا د قرآن مرکز دی او الله یې د قیامت پورې د قرآن مرکز وګرځوي. درس دلته کیږي په کار د چې ټوله محلې والا دا غنیمت وګڼي. او قرآن مجید چې ماسوتن اجي صاحب درس کوي له 20 منټه دی بل التزام موږ او تاسو قرآن ته وباسو. قرآن زده کوو که موږ او تاسو د کور نه بدینیت راوځو چېرې جومات کې حاجي صاحب د قرآن تفسیر شروع کړی دی نو مسلمانانو چې موږ او تاسو لا کور ته دروازې ته نه یو دننه شي موږ او تاسو د الله په لاره کې یو. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیله د الله په لاره کې یو. زمونږ او تاسو د کور نه راتلو بیا کوره پورې تلل دې منځ کې چې څومره وخت دی دا ټول زمونږ او تاسو په عبادت کې دي. او موږ او تاسو چې د قرآن یو حرف اورو لس نیکۍ په عملنامه کې الله لیکي. یو حرف زده کوو لس نیکۍ الله په عملنامه کې لیکي. یو حرف خایو لس نیکۍ په عملنامه کې الله لیکي. نو چې موږ او تاسو الف لام میم ووایو
یو کسی واوري او بلی اووی او بلی ازدکی هر یو په عمل نامه کې لساتیانې کې الله جل جلاله لیکلی او عزتمندو د دې نیکو وزن به موږ او تاسو ته قیامت کې معلومیږي چې زما استا یو نیکی کوم شو رب وای وګرځه زما بنده به میدان کې او ځان له یو نیکی پیدا کړ چې جنت ته دی ولېږم بیا با دا سره ګرځي پلار ته به منت کوي مال یو نیکی را وای ما سره څه گنجائش بچیا نشته دی او زوی به پلار ته وای پلار به زوی ته وای مور به لور ته وای خو یو نیکی به قیامت کې پلار زوی له نه ورکوي زوی به پلار له نه ورکوي دا میدان د مسلمانانو د نیکو چې موږ او تاسو دلته نیکي وکړو هلته به موږ او تاسو ته فایدې حاصلېږي چا چې قرآن مجید اختتام ته رسولی دی چا ښودلی دی الله یې دغه صحیح قبوله کړي چا یې زده کړی دی الله جل جلاله دی هغې وله او موږ له پې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې د مزید پوهې دپاره منگ بیا قرآن مجید تکینی درود شریف آئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین كما مسلمانانو چستا کتاب شوق سرا مین سرا ازدکو الله داغیو سینی قرآن و سنت تا پرانزا دا قرآن برکات داغیو پسینو کی واچا ربا چا چستا دا کتاب خدمت کرده دے و خلقو تے خود لے داغیو پا علم عمر کی برکت واچا الہ العالمین دیزے کی چه سمر مسلمانان ناستی اللہ در طول پا گناہونو بانے دا عفی قلم راکا گا زمن گناہونو وارد دی او کلوی دی خصدن زمن نشو دی او کپہیر شو دی اللہ طول پٹولا منگتا معاف کا اللہ طول پٹولا منگتا معاف کا اللہ طول پٹولا منگتا معاف کا الہ العالمین دے مجلس کے چه سمر مسلمانان ناستی حاضری دی تا دا کتاب سر مینہ کڑی دا ربا طور سر مینہ ہوکا طور سر محبتو کا الہ العالمین دا دے مسلمانانو کورون دا خیرون و برکتون ڈکا الہ العالمین دا رحم معاملہ اور سر ہوکا الہ العالمین سمر مسلمانان چی دے زی کی دی دا دیو پزرونو باندے چی دا شریعت موافق سمر تمناگانی دی اللہ پورائی کا الہ العالمین دے مجلس کی بیماران دی صحت کاملہ عاجلہ دے نیک عمل دے پارو لور کا یا دے مجلس کی دے ناستو مسلمانانو رشتہ داران دی خپلوان دی اسپتالونو کی دی کورونو کی دی اللہ دے ختم دے برکتا اغیول صحت کاملہ عاجلہ ورکا زر تر زر پا خوشالو سر دا اسپتالونو کور تراوالا کور کے سمر بیماران دی اللہ صحت کاملہ جلول دنے کامل دفارہ ورکا الہ العالمین دے مسلمانانو چی سمر پریشانی دی اگا پریشانی پا خوشالو بانی بدلی کا سمر چی مسلمانان پریشان دی دا سکون او دا اطمینان جون ورکا اللہ زمان دا قرآن او دا سنت سرمین او محبت پیدا کا دے ملک سمر مدارس دی جماعتون دی اللہ تے حفاظتو کا دا دے ملک حفاظتو کا دا دے ملک دا مسلمانانو حفاظتو کا دا دے ملک دا مسلمانانو پمینز کی مین و محبت پیدا کا رورولی و خوشحالی پا کراولا الہ العالمین دی کلی کے خصوصاً چی سمر بیماران دی اللہ صحت کاملہ جلول ورکا الہ العالمین دے میلس کی سمر قرض داری دی تا معلوم دی اللہ قرض ختم کا حلال دنیا ورکا الہ العالمین دے میلس کے سمر مسلمانان دی کاروباری نشتی اللہ خیستہ کاروبار ورکا چال دی کاروبار ورکر دی اللہ خیر و برکت پا کوا چوا الہ العالمین دا قرآن و سنت سرزمین و محبت پیدا کا زمان دا کورون دا قرآن و سنت آوازون پورتا کا الہ العالمین
دې مجلس کې مسلمانان تشریف فرما دي د دیو په زړونو باندې چې څومره تمناګانې دي دعاګانې دي الله چې د شریعت موافق الله قبول کا الہ العالمین د دیو دا ناستا زمنګ د ټولو د ګناهونو د بخښنې سبب وګرځوا او زمنګ د ټولو خاتمه په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.